کتونکو دغه روانه سلسله کې هغه ملګري راځي چې هغه ملګري دغه وایي چې موږ کوم ځای ته دغه خوراکي توکي وړو نو هغه ضرورتمند دي یا هغه ځای ته څوک نه دي رسېدلی نو په دې غله باندې د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا چې کوم ځایونو ته ګاډي مسلسل روان دي اوس هم دا سوزکي ډک شو په دغه سوزکي لږ راوله 50 خاندانونو ته چې کوم دی نو پوټ پیکج بړستنې هغه پکې واچولې شوې موږ سره دلته کې څنګه تاسو ته پته سهار موږ محبوب له چې کوم دی نو پیکج ورکړ او د هغوی په ذریعه باندې چې کوم دی هغوی پکې بیا اختر حسین صاحب دی دا رولېږه مرجان دی نو موږ وایو چې هغه سوشل ورکران چې هغه په علاقه کې وي لیکن نوم شته نه ووټ شته د الله د رضا دپاره چې کوم دی هر ځای ته چې یو ځای پاتې نشي یو ځای ما او دلته کې باقاعده رفیق صاحب چې کوم دی ولاړ دی نو هغه ګوري چې حقدار وي نو بالکل په دې نه خفه کوي خو دلته تقسیم نه ښه کلیو ته موږ ځو زموږ ټیمونه ځي او هلته کې چې کوم ملګري ځي نو هغه باقاعده موږ ته د هغې د زړه د مطمئن کېدو دپاره د هغې نه چې کوم دی موږ ویډیو غواړو چېرې کوم ځای کې تقسیم شو چاته میلو شو که نه میلو نه شو اختر حسین صاحب ولاړ دی ډېر وخت نه چې کوم دی نو دغه سوشل ورک کوي او دغه 50 پیکج دوی ته حواله کوو څه به وایي په دې ډېر مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علب خان ویل نو تاسو شکریا ادا کوم چې په دون دای کې په دون سختو موخو کې تاسو هلې ځلې کوي منډه تړلې وخه او د غریب आवाज اوچتوي دویم د تحریک لبیک پاکستان ډېر زیات شکریا ادا کوم چې خصوصي د غریبو لپاره امداد کوي او مرسته کوي او مرسته هم داسې کوي چې کور کور ته ورلسي یقینا تاسو به لیدلی می ډېرو خلکو مرسته وکړه د هغوی شکریا ادا کوو خو ډېر داسې وي چې زنانو پسې منډې وي ټرکونو پسې منډې وي د چا نه ګیره مبارک ویښتو وباسي چا لاسونه پرې ماتېږي نو تقریبا موږ خو ډېر ورته ووایو چې داسې نه ده پکار چا له ادارې لی ورکوي په طریقه باندې غریب ته خپل دغه ورسوي حق ورسوي خو به هر حال دا اوس چې مې ستاسو دا کوم دغه ولیده دا کاویشونه ولیدل دا مرسته مې ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تدبیه خپل هر یو دغه ته سیلاب ځپلي ته امداد کور کور ته رسوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم ډېره شکریا ادا کوم بل دا نن چې کوم امداد روان دی دا داسې ځای ته روان دی چې زما په خیال صرف اوبو ته رسېدلي هغه مغه اوبه هغوی واپس کړي چېرې موږ ته اوبه نه دي پکار د بل د ښې نه سلې وباسو او دا په ړومبی پیره دا پیکج چې نو دا 2 کلو ته روان دی 50 کسانو پیکج دی نو ستاسو دا خټ ته روان دی یو خټ نمبر 1 ته نمبر 2 ته روان دی هغه ځای ته چې کوم د ریاست په غاړه باندې دی کوم زیات تر افیکټډ دی د ریاست دا کړي دي او دې ته رسای ول نشته چې دا دغه نه ډېر لري دي د روډ نه ډېر لري دي کنه نو روډ سره چې کوم کلی نو ایته نږدې ګاډي راشي نو د خو امداد دا شي خدا دونه لري زما په خیال چې ګاډي روان شي نو چې دا د خو د دشت روانم کسه روانې ما نو په دای وجه باندې یو فصلونه ته خراب شو بل کورونه خراب شو او دا صحت تر شو بل بسترې داسې دي چې ابل او یو دغه راته وی چې ما کړ دونه سنو چې ما په جمعات کې شپه وکړه نو زلاړه مول د خپل کور دغه نه صندوق نه بسترې را واغ شو دغه مګلې یقینا چې وګوره لب خان به وګوره نو او بجاړې به چې دا کوم حالت دی صحیح دلته کې ترالی تاسو تکلیف یا دغه یا صدا صدغه نه ډېر خپل لوګان هم درته واچول پیاز هم درته واچول او بلستې هم درته واچول کمبل هم درته واچول بالکل ا ټو زیډ سره واچول زه وینم دغه ډېر زیات خوشاله شوم چې یو په د مرګري لګیا دي ډېر په دغه سره لګیا دي لکه دا یو داسې خدمت دی چې زم چې بدین غټ خدمت بل نشته ځکه چې زمونږ کم خويندې زمونږ کم بچي زمونږ کم مارونه هغه بیروزګار چې کارونه نشته او لاړ شي دا وی حالت وګورنه جاړي نو یقینا دا مرګري ځکه لګیا چې دوی به اغلی دي ځکه په دونه دغه باندې محنت سره لګیا دي بل تحریک لبیک پاکستان او تاسو بیا شکریا ادا کوم چې په دونه لکه د پیاز او د الو او دغه نه والا تر دا کېړو سپلو پورې دار سبکی دي نو ډېر زیات شکریا ادا کوم ډېر زیات مننه کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خپل ټول سرګرمۍ ختمي کړي دي او دغه سرګرمۍ کوي الحمدلله په دې 400 کې د ټولو نه زیات کار چې کم دی زمونږ په وساطت باندې خلکو ته دغه پوټ پیکج ورسه ملاویږي بل دا خو نن موږ په دې موقع موجود یو دا تاسو ته ښایو چې دا کم خلک ځي نور کله چې موږ نیو نو دلته ویډیو یا دا کیمره دا سیسټم نشته دی چېرې کمو کلو ته لاړل خو صرف په ټلیفون رابطه ده چې یاره پلانکي کلي ته تللی دی او پلانکي کلي ته نه دی تللی نور پکې مولانا محمد شفیق صاحب کلم دا نه کوي چې دا د دې پاټی دی دا د دې پاټی دی دا د هغې پاټی دی نه بچې سیلاب ځپلې دي اوبه ورغلې دي نقصان یې شوی دی ورورسوي باقاعده چې کوم دی دغه ځای ته دا سیسټم روان دی انشاءالله مخکې به ځو موږ سره اوسئ کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی سهار شو او بیا چې کوم دی د مولانا محمد شفیق امني صاحب د جیابات نه چې کومه سلسله روانه شوله نو یو خو زه ټولو کتونکو ته وایم چې یو خو دلته کې موږ تقسیم نه کوو یوه دویم دا چې لیست به راکوې
داسې نه چې یو سړی لاړ شي یو دلته کې دا په لالچ باندې نه ورکوي خو دلته کې بالکل د راتګ کوشش مه کوئ او دا جي موږ دا ګاډي بیا ډک شو بیا لړخ ته روان دي دا ګاډي چې کوم دی بیا لړخ ته روان شو زمونږ دې وخت کې اوس په مختلفو ځایونو کې ګاډي شته دي هغوی تقسیم کوي دا ویډیوګانې چې کومې راځي دا چې زه کوم تقسیم کوم دا د هغې ویډیوګانې ښه نور چې کوي چاچا کوم ځای نوم څه دی شاهي کلالي ګلخان مې نامه ده ښه جي ښه شاهي کلال دا کومې محلې ته به ځي دا بجي شاهي کلالي درمیانه شاهي پایان ورته وایي ښه جي او ګلخان کورونه ښه په دې کې بسترې واچول شي خوراک سامان پکې واچول شي مچردانې پکې راته واچول شي کېړې پکې راته واچول شي یعنی هر فیسلټي دوی موږ ته ویل لوښي هم راله راکړو فوډ هم راله راکړو او وړې مو سره راکړو خوشحاله ته بالکل د تاریخ لبیک نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو تر اوسه پورې موږ سره دومره املا چا نه کړل دومره دوی موږ سره وکړو نه څه ووټ نه څه نوټ نه څه لیست نه څه بل نو 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 دا ویډیو هم زه کوم درته کې د دې مړو دغه نه بالکل نه مې ورسره مخکې تعلق ولا درالم ولا اسم ولا ورک او د لیست په طرز ما باندې اعتبار وکړو او دا یې زوړم خدای دې ورسره خو کی بچو صحیح حقدار ته ورسي او چې صحیح حقدار ته کتونکو دغه تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دي او دلته کې نه ورکو دا وګورئ جي دا چې څنګه دوی وي تر دې پورې چې دا کیکرسي دا لوښي دا هر یو څیزه او دا چې کوم دی نو دا چپل دا ټول سیسټم چې کوم دی نو دا نوې نوې چپلې دې ته ورمیلاو شوې ښه او ورسره چې کوم دی مچردانې بلستنې دا یو څیز چې کوم دی قاري صاحب څه میسیج ورکړي دا خلک دلته یو دغه دا خطا دي میسیج دا ورکوم چې مونږ الحمدلله دا تقریبا 10 ورځې سیوا شو سیلاب چې کله راغلی لګیا یو ان شاء الله دا په میاشتو تقسیمو د هفتو دغه نه دی خو دا یو میسیج ورکوم چې کم از کم جبا شریف ته مراد دی دلته کې مونږ دې نه تقسیم نه کوو ځکه مونږ نه بیا دغه به ترتیب کیږي سوزله غلطه دا چې مونږ سره وشي چې مونږ د تقسیم کړي می کسان راشي جړه پر یادو کې دلته ډبل یو شي د نور ملګرو حق والی میسیج می دار چې جبا شریف نه په حال چې کم دی مونږ تقسیم کوو غاړي بدر دي ان شاء الله چې ډبل او تریپل ملونه شي نو سنگل منه ملاويږي برای کرم دلته کې چې کم دی تاسو د سامان وړل لپاره مرزه تکلیف مکوي په خپل غاړي خپل خرچه باندې مونږ تاسو زیاته درځو ان شاء الله حق به حقدار ته الته ملاويږي حقدار ته برسیدا رسم مکوي چې تاسو راشي چې بس ختم شو یا منګه غزه ته لاړو یا داسې یا غسه نو داسې سم سنشته دي ان شاء الله ملاويږي ډېره مننه خوشاله اوسئ چالو شو بسم الله الرحمن الرحیم زمانم سید غوث شاه بچی د چوتی پولیس اوسیدونکو زه خداون علي خان شیرپوړی د شکرګزار یم چې دو پر تور شپه باندې موږ لراغي او موږ مولي عزت ورکو موږ له عزت راکړه دا خبره نشته خو لکه موږ اوس دلته کې د موږ یو څو مطالبيري دلته کې د موږ یو خپل لار د غم ډیره خراب را پرې چوتی پکې زمونږ دیوالونه کرکټي زمونږ فنیچر تباہ برباد کې داسې ارسو کی هغه که موږ سره د پیسو امداد کوي او که داسې د راشن امداد کوي نو اوم دا یو موږ ډېر زیات شکرګزار یو بل دلته کې زمونږ د میډیکل کیمپ ډېر زیات سخت ضرورت ټول بیماران دي پچا باندې خارخ لګي پچا باندې پولې راختلې دي او ډېر زمونږ مرګ پکې زخمی شوی هم دي او اوسه پورې موږ دلته کې میډیکل کیمپ لا چانه راوړي بل دلته کې داسې مسلمانان موږ هم په دې سیلاب کې لیدل چې سیلاب په نه راغلی او مواد اخلي نه اول نه خو هغه ته خدای هدایت وکي او که هدایت نه خدای هم داغه په کور داسې وبور ورولګي چې وته پته ولګي بل هم په دې سیلاب والا خلکو کې داسې کارونه خلکو وکړل چې په ډبل شیزونه واغشتل د بل مسلمان اخوري نه زه که زما د غیزه علم نه خو چې د بل مسلمان اخته د دوه درې پیرلې نو دا اول نه دغه ته هدایت کوي نه خدای کور دغه نورم نور کی نو دغه اجازه د چوتی پول نه ټول چې سونه علاقو باندې سیلاب راغلي را ټول غریبانان تبو برباد شي وي نو چې اوس د علي خان شیرپور راغلي او دغه موږ بدلته کې چې ایو سړی راځي موږ ولا دغه شي ای عزت ورکو د چې ډوډۍ د سوي موږ سره ارنګ مرسته او تعاون کوو الحمدلله کتونکو دا خلک د ډیر څخه حقدار دي د دې خلکو کورونه کرک شوي دي د دوی کورونه چې کم دي په هر یو کور ته په لکو روپۍ زیان رسېدلی دی نو بالکل راشي دا زمونږ په دې معمولی پیکج باندې د دوی سم نه کېږي موږ د کچن سامان ورکړه موږ بسترې ورکړې او پکې سوت هم چې کم دی نه اوچ خوراک ورکړه داسې ده که نه بالکل دې خلکو سره دا موږ ته په ډومبي ځل میلاو شو ستاسو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې په دې امني مشوره رالی او موږ سره همدونه ځان وکړو انشاءالله ستاسو ډېره مهرباني بیا به راځو او دوی ته به انشاءالله د خپل وسه به دغه کوو خو ستاسو چې کومه ذمهواري جوړېږي دې سړک باندې د پاسه مصطفی کورونه ظهورآباد دې خلکو له راشئ 50 پورې کورونه دي او دا ضرورتمند دي مدد وکړي سکول پرنسپل یم ښه جي لہذا که موږ سره هم څه قسمه تعاون
کولی ما چې څنګه و چې سټه پورې کرسۍ دې تللی دي سټه پورې خو موږ له چا کرسۍ وروړو انشاءالله دې له به ورکوو ډېرې خرابې کړې مې دغه ځای کې پرتې دي تاسو ته به زه هم ښیم او باقي ستاسو زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ د غریب خانې ته رالی او السلام علیکم او موږ سره مرسته وکړله او زمونږ د ملګرو له مدد ورکړلو موږ د ډېر زیات شکرګزار یو او موږ سره الفاظ نشته چې موږ د الف خان شیرپو شکریا ادا کوو هغه الفاظ موږ سره نشته ځکه چې د ډېرو ښه الفاظو قابل انسان دی تاسو د ډېر څه قابل یو زه د مولانا محمد شفیق صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د هغوی په ما باندې کوم اعتماد دی انشاءالله هغه ځای ته هم ځان ورسوه چې هلته څوک رسېدلي نه دي ډېر خلکو ته زه دا خواست کوم چې تاسو موږ به ټول 400 کې به دا پوډ پیکج تقسیمو خو لومبني هغه خلک حقدار دي چې هغوی ته څوک نه دي رسېدلی نن هم چې کوم دی نو موږ ته په دلدار ګړی کې داسې دغه راله د هغوی تمه وه هغوی وایي چې بل څوک شته دی نه خو راکوي هم دوی به راکوي نو موږ په ایمرجنسي کې د دې ځای وخت خراب کړ هلته کې وخت صرف کړ او هلته کې 50-60 پورې خلکو ته بستري او ورسره چې سبزۍ هم ورپسې ورکړلې نو دې خلکو هغه سبزۍ هم د دوی حقو هغه غوړي هم د دوی حقو خو انشاءالله دوی سره واده ده قاري صاحب ولاړ دی او دوی له به بیا راځو او خوراک به م ورکوو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ یم په چوتي پل ظهور آباد کې شپه ده منګه ټوله ورځ د سهار نه واله مسلسل لګیا یو اوس هم موږ سره ګاډې ډک دی د دې نه پس چېرته ځو یا څه فیصله کوو نو هغه په موږ باندې منحصره ده خو کسان هم ښه ستړي شوي دي او په دې 12 ورځو کې په ړومبني ځل دې ځای کې چې چیوس کړله نو دا چیو وجه څه به پته درته شپه ده که نه تیاره دی پیکیجونه هم لګولي دي هر سړی به اوس راشي را روان دي که نه کسان ودروه او دلته کې بار سړی چې کوم دی پیکج لري کتونکو دې کې وګوره جي دا کم کلي کې چې یو خو دې ته ړومبني ځل باندې پیکج راځي دا جي دا 2 پلیټونه دا چې کوم دی نو دا ورسره چې کوم دی نو دا زمونږ د خویانو د کپړې دلته وړلې شوي دي مکمل دا بسکټ دا ګیلاسونه بستره دا چې کوم دی مختلف پیکج دي کې مختلف پیکج دي زر ته لګ یو بل پیکج هم خیمه داجي وګوره وبم پکې دي سکه بس زیاتی خو زمونږ کارکونانو چې کوم دی نه هغوی ډېر په ښه طریقه باندې لګه دي ته وګوره جي دا چې هر چا رالیږلي دي نو دا نن یو حقدار ته میلاویږي په دې ځای کې دا ګیلاسونه دي ورسره یعنې دې ته وګوره دا ته زه ښیم چې دا ډبې دي دا پکې وړوکي خانک دي دا هم یو خور مور رالیږلي وي او دا نن دلته حقدار ته میلاویږي کتونکو د حاجي آباد په شکریا باندې چې حاجي آباد مرځی چې په موږ کوم اعتماد کړی دی او کوم ځای ته نن موږ دغه پوډ پیکج را رسوو نو دا به زه تاسو ته ښیم لږ شانتې یو نظر دا وګوره جي د دوی بسترې بالکل وړل شوي دا خلک د ډېر څه حقدار دي د ډېر څه خو ادونه شریف خلکه چې په دې شپه باندې تاسو شور شغره بورې پیکج بار خلکه یا اسم نه دا وګوره جي دا پتیله دغه پتیله راواله دغه پتیله راواله دا دشکي دا وګوره جي دا کپړې ورسره چې کوم دی دا د اوبو بوتله پس ځینو کې چې کوم دی نو دې کې د کچن سامان دی او دا وګوره جي دا ګوتې ده په دې ګوتو کې چې کوم دی پس کې اوچه سودا ده خو دوی سره هم دا واده ده چې انشاءالله دوی له به اوچه سودا هم وروړو دوی د ډېر څه حقدار دي او زه تاسو ته هم وایم خو زما دا ویډیو څوک ګوري نو ظهور آباد ته راشئ دا ستوګنې ځای شته د هر څه شته او دا مشران چې کوم دي دا وګوره جي موږ ورې خبرېږو نو چې یاره څوک به څیز دغه کي ښه نه زمونږ کارکنان چې کوم دی موږ وله راته 27 پیکجه یاد کړو بیا 48 شو بیا 50 شو ورته هم 50 هم درته کېښوله خو چا درنه یوړل ستاسو کم شو او که نه ټیک ټاک هم کړل نو ستاسو پیدا ده نو وروره دلته څه څه ضرورتونه دي څه به وایه راته واله ندیم به خپلې خبرې وکړي راځه ته دلته به لږ څه څه ضرورتونه وي ښه ندیم هلته کې کار کوي هغه سره به خبرې اترې کوو قاري صاحب راشه که نه قاري صاحب د دې خلکو دا خبرې خو به ته اورېدلې وي د دې خلکو دا فریاد به هم ته اورېدلې وي په دې شپه باندې لګیا یو ټوله روه شپه او د خوبه مې ما ته پته ده چې ښه ستړی خو څه په دې موقع زلف خان صاحب نور خو صحت اجازت نه راکوي چونکې بیمار یم تاسو ته پته لګي او الحمدلله مطمئن په دې یو صرف ځار چې دا خبره کوم ستاسو په وساطت دې ځای ته راورسېدو
او حقدار دی جی دا اوبه چې زمونږ کتل دلته 8 فوټ اوبه ګرځېدلې دي ا دې ملګري ماته ویډیوګانې وښولې زه ته خپله ویرېدم چې دوی وایي چې تر د یو شوا روزه پورې چې کومې هغه اوبه به هغه په تیزۍ سره روانې وي نو هغې کې موږ یو بل له خوراک نشو ورکولی که نه نو مطمئن یو الحمدلله او د امیني صاحب د هدایاتو مطابق د تحریک لبیک طرف نه چې موږ ستاسو په نشاندهۍ باندې کم زیات هم راغلي یو سره د دې الحمدلله مطمئن یو او زه به اخره کې دا یو خبره وکړم خاص کر د چارسدي سیاستدانانو ته چې د الله خاطرو کې غونډ عمر هم دا خلک دوکه کړي دي او لوبول هم دي نو د دې خلکو په حال رحم وکړئ او کم چې د دې حقیقي حق دی الحمدلله زموږ خو سیاست او دغه ستاسو انداز کې موږ میدان ته راغلي نو یو په دې چارسدي چارسده باندې او الحمدلله زه به په یو چیلنج سره ویم او په یو پروب سره به ویم چې موږ هر ورځ الحمدلله تقریبا 2 کروڑ تک قریب سامان تقسیمو د الله خان صاحب د دې کیمرې په وساتت باندې ټرکونه راځي او خالی کېږي نو زه به دا یو پیغام دی خلکو لم ورکم چې د الله خاطر کې تاسو او پیژنې هغه خلک چې حقیقي کم تاسو سره په سخت کې ولاړ دي خاص کر د سیلاب پرې سخت کې او سیاستدانان ته هم د ویم چې غونډ عمر د الیکشن په وخت کې را ګرم شي نو کم از کم د خلکو د سخت په وخت کې چې کم دی خیال ساتي نو یوازې سیاست نه دی الله کریم جل جلاله طرف ته تګم دی د خلکو د دومره سرخوګو او د دومره چې کم دی تاسو سپورټ کې د دې تپوس بدر نه کیږي او د خلکو د حق هغه کم پوج ګوت چې ورته ویل کیږي اب بدر نه کیږي نو په کار دا چې په دې سخت وخت کې د دې عام ولس او د دې زپیدلې ولس کم دی په کار باندې راشي ډیره زیاته مننه کتونکو زمونږ دغه کمکار چې دا بالکل په سیاست نه دی دا نه په دې خلکو باندې احسان دی دا د دوی خخت دی او بل دوی له به وروړو او تاسو به مول وروړی خدا زور احمد دا کوم محله ده زور آباد محله چې ده د دوی مصطفی کورونه د دوی فرنیچر وړل شوی دی د دوی نه بکسونه وړل شوی دي د دوی کورونه ډټ شوی دي کورونه راناستي دوی ته د اربورو پوزیان شوی دی خو شریف خلک دي تعلیم یافته خلک دي پوی خلک دي دا سینې چې په سړک باندې ودرېږي خلک پیزي او راځي صرف سلامونه ورته کوي او دوی په بقو چې کم دی دغه ټرکونو ته هم ګوري او دغه ګاډو ته هم ګوري نو موږ چې دین دوی له د کچن سامان او بسترې ورکړلې یا هم په څه کې یو 3500 پورې پکې اوچ خوراک ورکړه انشاءالله دا هم ورسره واده ده چې ندیم صاحب خوراک پم وروړو ندیم صاحب څوک راغلی دي څه تر اوسه راغلی دي صفا صفا د کیمرې د وړاندې ووایه او کم ضروریات دي زه خو اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا دومره قیمتي وخت موږ د پاروخ کوراله ما جی د ډے فرست نه یو خبره دلته په دې ځای کې یو میډیا والا ته کړې وه چې هغه میډیا والا ته وی چې زما دا پیغام تاسو لږ ورسوئ دا سیلاب چې دی نو یوازې په ګیدړ زما هغه ملګري دي رونه مې دي هغه هم د کلمې زما رونه دي خو د دې ځای نه جي زما زیاته ګیله د فضل خان نه د شکور خان نه چې دا د پی ټی آی مشران دي زه به دلته ورته ودرېدم چې جی دلته ما سره یو 48 کورونه دي د هغې دپاره چې څه قسمه یاره دلته د یو ګیلاس څوک چاله ورکړي زه به پې خوشحاله یم خو دا زما رونه دي دا زما ملګري دي دا سیلاب ځپلي دي سره زما دي ونه شي خو چې د دې مالت د دې ګاونډ خلکو شي دا خلک جی په ما تېرېدل زره تحریک لبیک او تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو دلته راله او زمونږ دلجویي موکړه او ډیر په کم ټیم کې ځکه چې تاسو سره مونږ پرون د ما په خیال چې رابطه شوی او په ډیر لږ ټیم کې تاسو راله او زمونږ هغه تاسو ازاله وکړه نو نور کدا سي سوي مان ته ان شاء الله خوراک پم در وروړو ته کم ضرورت دي دلته خو جی مونږ اول د دې دغه وایو چې دا ایریګیشن ډپارټمنټ راشي چې دلته د حدبندیو کې چې یاره د دې نالې څه حد دی د دې سین څه حد دی چې دام پکې لږ معلوم شي او د دې ځای د خلکو اهم ضرورت چې دی جی دې وخت کې اوچه سودا ورته میلو شي د چا دا کورونه ډیمیج شوي دي یو NGOs راځي یو حکومتي اهلکار راځي نو هغه دې راشي جی هغه دې دا کورونه دلته په خپله ویزټ کې موږ به دا نه وایو چې یاره موږ یې د ځانه وایو راځي شي جی په خپله دې ویزټ کې دغه پرشونه چا مات شوي دي دا فرنیچر د چا خراب شوي دي چې څه قسم امداد کولی شي او په هغه فرست ایډ خبره چې زه کوم نو که هغې کې څوک دا اوچه سودا ورکولی شي ډېره صحیح ده ښه مولانا صاحب د دوی خبرې دې واورېدې اوچه سودا دی خلکو بالکل جی اوچه سودا هم دي سره زموږ واده ده انشاءالله میډیکل کیمپ ستاسو ملګرو یاد کړو د افغان صاحب په توسط سره به موږ سرکاري ډاکټران راغواړو خو زبردست سند یافته او دلته به انشاءالله هم دې سکول کې به چې کوم دی تاسو ته هغه درکوي بل خوشخبري دا ده چې وختي د افغان صاحب سره د ګاډي کې ناست وم چې شفیق امیني صاحب ماته رابطه وکړه هغې وایي چې زموږ ټیم به راځي انشاءالله دا سات چې خپل انټرویو کې ویلو اجابات شریف ته راغلی
چې دلته کې به مونږ خپل انجینیر سره رابطه کړې ده او هغې به انشاءالله راځي او د کریک او دا کم چې غورځېدلي کورونه دي انشاءالله د بنیاد نه به د دې د خطو دپاره چې کم دی پروګرام برابرو انشاءالله نقد رقم به ورکو او زمونږ د انجینیرز په نگرانۍ کې به د دې د کورونو تعمیر هم کوو دا مو سره کلکه وعده ده انشاءالله. ښه دې نه مخکې چاولو نه علاوه تاسو له څه راغلي داسې یاره جی منګه به دروغ نه وایو صفا خبره به کوو منګه ول لګیو دلته هم کوشش کوو نو یو کس دوه پکې راوړي دي خو هغه داسې دي چې خوفیه دي وایي نوم هم ماخلی او سلک ډېر پیکیج و الله دې په ډېر څه قبول کړي ستاسو دا پیکیج راغی نو د دې نه علاوه چې دي نو بس دغه ان جی اوز یا څه به راغلل نو هغه تیار خوراک پې ورکوو جی د بسترو کتونکو او جی او ان شاء الله هغې تاسو اوم کو بسترې به نور هم وروړو جی 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 بسترې به نور هم وروړو او ان شاء الله که محمد شفیق صاحب مولانا محمد شفیق صاحب په وساطت باندې هغوی ته زه به ترې غواړم دې خلکو له دلته زموږ ملګری د صفدر او مونږ ډېر یو ځای پاتې شوو خو ویدی رایې درست رایې په کار و چې دوی مخکې رابطه کړې وه مخکې رابطه کړې نه وه ګینې دوی به زموږ نه داسې بېنوا نه چې په دوی باندې 11 ورځې کمې سختې تېرې شوې بل دا ټول زموږ دا ټول خلکه ښه تعلیم یافته او شعوري خلکه دي خو لکه ډېر خلک دی چې ټرک پسې منډه وایي یا سړک ته یا دغه ته خو د دې ځای دا خلک چې کم دی دا هغه والا نه دي چې یاره تا ته به په سړک باندې ولاړ یو ته به یې ورته راغورځې او رالي به که نه نور عزتدار خلک دي لکه موږ په دې شپه لګیا یو دونه تکلیف راته میلاو نه شي چې دونه تکلیف راته میلاو نه اوس په مې په جارن وی چې یاره دا خلک د صبر والا نه دي دا خلک چې کم دی نو تحفظ والا نه دي دا خلک چې کم دی نو دا بې صبره دي نو ډېر ټیک ټاک خلک دي او ډېر روغ خلک دي راشه د شپې ورله راشه او د شپې په ټایم کې چې راځي چې کوم سکول کې منو دی نه 45 کورسې چې کم دي سیلاب وړلي دي 45 نه 60 پورې کورسې د دې نه وړلي شوي دي نو داسې د کورونو نه بکسونه وړلي دي ما دا ملګري د کور هغه ویډیو کتله نه به خیران شي ورته دې کې لګوم چلومه چې د هغوی فرنیچر او ورڅه چې کم دي نو په کوم حالات کې دي دې کړي ویډیو دې پروګرام کې ګورئ چې دا کومه ویډیوګانې دي دا کوم ځای کې چې موږ ورکو چې 6 فوټه وټ فوټ اوبه یو ځای کې دغه کېږي نو دلته د میډیکل کیمپ ډېر سخت ضرورت دی خو زموږ نه مخکې چا راوسته ډېره ښه ده موږ یې ستاینه کوو موږ د هغه ټولو انجیوګانو د هغه ټولو سماجي پلایي که چې کار کوي د هغوی موږ مننه کوو شکریه ادا کوو چې کم کلي ته تلي خو هغوی ته ضرور دا وایم چې د چوتي پل نه واله تر خیالي پورې خیالي نه واله تر صدریابه پورې په دې سړک باندې چې د دې خوا د سایډونو ته کم کورونه دي د اوبو ډېر زیات وښلي دي خو دا خلک چې کم دی ډېر ضرورتمند دي نو دوی ته توجه وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوی به خپل دغه کوي او چې کوم دکاندار دی یاره دا ودرېږئ که نه بغیر لیڼه شي چې کوم خلک دکاندار کتونکو دا کومې ویډیوګانې چې راځي دا صرف زه چې تقسیموم نو غواړې دا د هغې ویډیوګانې راځي ښه نور چې د دې ځای نه یا کوم ملګري راځي هغه ځان سره وړي لکه دلته اوس یو ملګري راغی راشه ملګري لږ دې خواته راشه لږ مشر راشه دا ملګري راغی او دوی دلته کې دا خواهش ظاهر کړ چې زمونږ کلي کې یو 20 کوره دي هغه متاثره دي او هغوی له راکړه او دلته کې چې کوم دی نو رفیق صاحب ورته دغه وکړو نو هغوی ته چې کوم دی باقاعده چې کوم دی نو دې ځای نه فوډ پیکج میلاو شو اوس پکار ده چې دوی هلته کې تقسیم کړي دا باقاعده چې کوم دی نو په هغه روډر کې چې کوم دی چوري کېږي دا بل پیکج روان دی راشه رور مې دلته کې راشه دوی ته آواز وکړه لږ راشه نو دا باقاعده چې کوم دی دا دوی ته روډر راوستي دي په دغه روډر کې ورته چوري کېږي او دا چې کوم دی نو هغه ځای ته ځي او هلته به دا کېږي څنګه یې وروره ښې خیر دی ته هم را سره وکړه که نه ګوره څنګه دی خیر دی ستا څه نوم دی زما نوم عزیز دی عزیز صاحب دا کوم ځای ته دا پیکج جوړی دا جی انډارې ته ویلي دا ځای درته څنګه راښودی شو خو بس ارشاد مولوي صاحب په دغه رالو په ریفرنس باندې او جګړه لګو د شفیق امینی صاحب سره خبره کړې و او جی نو دا اوس هلته کې سیلاب راغلی جی بالکل راغلی دي پسونه خلکو خراب کړي کچا کور نه دا کړو فصل خراب کړي نو نقصان نه کړي کنه جی جانی نه خو مالی نقصان نه تر اوسه څه در رسیدلی یاره جی داسې خو موږ د دې ګیدړ او د انډارې په دې برید باندې یو کنه جی نو ګیدړ خلک هم څنګه راکوي تاسو خو دغه څه کنه جی او دیم دلته سم مشران چې راشي نو دا ځای نه دی والي دا ځای نه دی والي کنه جی نور نقصان خو یا لګ یا ډیر چاکور نه روان کړي فصل به دا کړي سبل څه نقصان به کړي خو څه نقصان کړي کنه جی
او نو بس دا خبره جی شفیق غمنی صاحب له کوم یار شفیق غمنی صاحب ډېر شکریا ادا کوم جی او ان شاء الله چې موږ خدای دعاګانې کوو چې روان الیکشن کې دوی که خیر خدای الیکشن نه کوي که الیکشن کوي او کنه او چې الله رضا را پاره پته راته جی او خدا صاحب چې خدای دې بس که خیر وزیر اعظم کی الیکشن په دغه بالکل خدای دې وزیر اعظم کې تحریک لبیک والا پار دغه کې خلکو خدمت کوي که سیلاب راشي که زلزلہ راشي کار سره راشي موږ د دوی ډېر شکریا ادا کوو جی او جی دې کې بالکل ووټ او نوټ نه شفیق غمنی صاحب چې کم دی هغه بالکل په دې سوچ نه چې کم ځای کې ضرورتمند دی چلته کې ورسي او غوچري دا مال نه وی راغلی لکه دې رور نه دا رور چې کم دی موږ په یو داسې بارډر باندې چې نه له خوا څوک راکوي نه له دې خوا څوک راکوي نو دې چې دلته کې یو ځینو لکه بستر کې په لاړ شي چاله خو بس نه څه میلو شي که نه نو دا د 100 کسو پیکج دی او ښه غټ او زبردست سره د لوغو د کپړو لوغي کپړې اوچه سودا هر یو څیز چې کوم دی دا دوی ته میلاو شو دا دومره غټ پیکج دوی ته میلاو شو دا سلسله روانه ده موږ سره کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته دغه 15 کسانو پوټ پیکج وښودو بیا ملګري رالل چې یاره دلته کې یو 14 کورونه دي او هغه دغه اوبو چې کوم دی نو ډوب کړو الحمدلله هغه 14 کورونو ته چې کوم دی بسترې ورسره بسکټ نوې کپړې او دغه شانتي سبزي چې کومه ده سبزی کې پیاز او لوګان چې کوم دی نو هغه مونږ ورکړل وروره څه به وایې په دې موقع باندې مو خو علف خان به ستاسو ډېره شکریا ده ته چې تاسو په ډېر لنډ تنګ وخت کې راغلي او زمونږ رقم وکړو څوک دلته راغلي دي یاره مونږ له د سره هېڅوک هم نه راغلی صحیح ده زمونږ نه علاوه ضرورت و بسترو وغیرہ ضرورت یاره بالکل مونږ ته د هر یو شي ضرورت دی انشاءالله چې تاسو راغلي انشاءالله ستاسو په وساطت به مونږ ته هر یو شي انشاءالله رارسي انشاءالله نور به هم راځي ښه څه به بسم الله مونږ ته بس ولایت څه هم نه راغلی بغیر ستاسو نه اوس دا چې دغه پیکج چې مړ وړو دا هم راکړو لکه مونږ به دې راګې ته مو چا به نه راکوله او ولایت شته نه وړم نشته غوړي مو اوبه راکړه ډېره وې او جی صحیح ښه کتونکو دا داسې خلک دي چې لکه دوی دا محله چې کومه ده دا واله راغلې ده بیا چې پکې لرې لاړ شي لرې ډېر مزل نو دا ډېر سر ته پکې پراته دي 14 پکې دا دي دا یو ورور پکې چې کوم دی 15 پکې بل رالو او ورسره چې کوم دی نو دا پکې 14 راغی دا پکې 14 راغی نو دا تاسو وینئ چې ستاسو د وړاندې دي دې خلکو ته میلو شو الله دې قبول کړي نه اوټ او نه نوټ او نه احسان د الله د رضا دپاره هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای ته څوک نه دي رسېدلی او په دغه کې زه د مولانا محمد شفیق صاحب او د حاجي ابا ډېره زیاته مننه کوم چې په موږ اعتماد کوي او موږ ورته کوم ځای وښایو او هغه ځای ته راشي دا زموږ رونه دي سیلاب ځپلي دي او داسې ښه په عزت سره ښه په آرام سره ښه په استحکام سره دا دوی خپله غوټه به والي نه کړو نه څه بل څه هر سړی دی داسې و چې کلي ته لاړ شي سامان دې کېږدي لسټ یې جوړ کړی دی هغه کسان دې کینی ذموار دا خلک دي خو دی 14 کې یا 14 کې یو خوا کمیږي را کمیږي نو دا تکلیف ته دوی دی نو دوی بیا د خپل ځان په خپل حفاظت کوي او خپل کس چې کوم دی خپل غوټې ته ودرېږي او هغه دی دوی ته میلو شي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې رواني موږ سره اوسئ کتونکو علف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی څنګه چې تاسو ته پته را الحمدلله موږ هغه ځینو ته ځان رسو کوم ځای ته چې څوک نه وي رسېدلی نن چې موږ کوم ځای کې دا فوډ ډسټریبیوشن دی په دې کې بسترې دي په دې کې چې کوم دی کپړې دي په دې کې کمبلې دي نو دا د دلدار ګړی یو محله ده چې دې ته دغه نه اوبه راغلي دي د دوی پټیې والي دي کورونه والي دي دلته کې دوی د 2500 کسانو لیست جوړ کړو چونکې الحمدلله دې پرې دلدار ګړی بچ ده او دا ډېره ښه خبره ده دا پښتو بچ کړې ده او ګینې دا دلدار ګړی ډېر ټارګېټډ ځای دا به اوبو چې کوم دی نو بالکل همیشه وخه خو دې پیرې په دې خلکو باندې الله پاک رحم کړی دی د دغه نقصان نه بچ کړی دي خو دا محله چې کومه ده دا کومه چې موږ دې ته روړي دي نو دې ته باقاعده چې کوم دا سامانونه تاسو وینئ چې دا موږ روړو دې کې د ماشومانو کپړې دي دې کې وچه سودا ده او دې کې نوې بسترې دي د دغه مطابق چې کوم دی د یخني را روانه ده نو دا خلک چې کوم دی ښه پرم نه خلک دي دغه هغوی ولاړ دي 15 پیکج ورته موږ پوره کړل او دغه 15 پیکج چې کوم دی دا وښایه ماته دا بسکټ چې کوم دی دا وګورئ جی دا چې کوم دی باقاعده ماشومانو لپاره ښکلي بسکټ چې کوم دی هر رنګه بسکټ چې کوم دی دا نو دا دوی ته هر یو څیز میلاو شو دا زمونږ په نظر کې وي چې څوک هم راځي نه هغې له ورکوو قاري صاحب څنګه یې ښه الحمدلله جی خیریت دی بس دې کې څه دي دې کې خو کم چې د خوراک سامان دی تر بسکټو پورې د چای چینو روجو او دغه ټول سامانه پورې الحمدلله وسره بسترې دي کمبلې دي بالښتونه دي او دا بسکټ وغیره چې کم دي تاسو ګورئ هلته
کیکونه دا کم چې حلال کیکونه دام پکې راغلي دي او د دې سره سره چې کم دی دا اوچ سامان چې کم دی بیکری سامان دی نه خرابېدونکي هغه سامان د دې دغه سره سره چې کم دی موږ راوړی دی الحمدلله ښه طریقې سره تقسیمېږي او دې سره سره جوسونه دي موږ سره مل پیکې دي چونکې موږ خبر شوي داسې و چانه چې دلته کې خلکو ضرورت دی نو الله خان صاحب په وساطت باندې موږ دلته راورسېدو کورونه مې په خپله باندې وکتل چې دلدار ګړی کې خاص دا محلې دا دوه چې کم دي دا ډېرې زیاتې متاثره دي او د خلکو نه تاسو تپوس هم کولی شي الحمدلله موږ خبر شو نیمه ګنټه مخکې او ستاسو په وساطت باندې موږ دې ته راورسېدو صحیح شو ها دغه دا 25 کورونه دي ستاسو نوم څه دی زما اکرام جی ها څه به وایې په دې موقع باندې نو بس دوی سره خدای خو کې دا موږ سره چې امداد وکړو او موږ خو بس الحمدلله سیلاب نه بچ شو خو اوبه خو راغلي وي جي او بل کار روزګار نشته تقریبا د سیلاب نه دی خو موږ روزګار نه دی کړی جي او وجه روزګار نه کول روزګار شته نه جي او خلک په سیلابونو باندې دي او سو کورونه مونږ لارې نقصانونه کړي زموږ خو جي کمره کلک شوې ده او دن نو راغلي بیا پټي مټي خراب کړي ښه بابا دلته پټي خراب شي او جی زمونږ هم پټي خراب شي او کورونه او جی او سامانونه خراب شي او جی خراب شي او پټیم خراب شي ټول پټي او کور ته برالي او جی خیر باغ شپه خو به وي خو کنه او جی او بس زیات دي دې پر بچو ول راغي کمی ول راغي دې پر مزدا پر نه کمی څه کرا چې دا پټواری لګه مضبوطه ودی وځي او کمی پښتي چي وي او جی د پښتو په وجه باندې دلدار غړې په مکمله توګه وای چې بچتا خو دې خلکو د چې کم دین دوی پټي خراب شي دي بیا روزګارونه بندي بیا کار نه دراغلي منګه د مولانا محمد شفیق صاحب په دې باندې مننه کوو چې زموږ په وینا باندې دغه کلی ته 15 خلکو ته چې کم دي ډېر غټ پیکج چې کم دی هغه ملو شو ان شاء الله د سلسله به مخ وړاندې بوزو دا تاسو وینئ تاسو د وړاندې جي دغه دا بسترې دي کپړې دي او چې سودا ده بسکټ دي او ورسره چې کم دي نو ښکلي متکه ده نو دا هر یو پیکج کې دادي ان شاء الله د سلسله مخ وړاندې رواني موږ به زو مخ کې زموږ سره اوس کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین دا سره یاسر خان دی څنګه چې تاسو وینئ چې د روزاني صاحب سره موږ سوونو خلکو ته پوټ پیکج ورکو ورسره بسترې ورکو ورسره د کچن سامان ورکو نو دا صرف زه ورکوم د مولانا محمد امین صاحب مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره په دې وخت تاسو ګوره دا گاډي بیل روان دی دغه چې کوم دي سوونو خلکو ته چې کوم دي نو بسترې دا واچولې شوې دا بیل گاډي روان دی ورسره چې کوم دي نور سامانونه واچولې شو دا گاډي چې کوم دي نو دا ناګومان او هغه علاقې ته چې کوم دي بیل روان دی په دې یو بوجه کې چې کوم دي نو د سوزو کسانو مال دی پکې چاچا سی وي دې کې ګډ وډ مال دی اوچه سودا د غونډه دا الته کیږي بل گاډي ولاړ دي دا چې کوم دي نو دا به بل طرف ته ځي نو یو سلسله در روانه ده زه چې کله د خلکو سره واده وکړم او دغه خبره ورته کومه چې مال ډیر دی راځي به او ګاډي کې چې څومره سامان وي هغه تاسو ته درلو نور چې کوم دی هغه به مونږ بیا رالو کوم ځای کې کمې راغی دا رضاکار چې کوم دی دا لګیا دي ټول او ښځانه چې کوم دی نو خوله یې ویستله په دغه نور باندې دا اوبهګانې دا نوې کپړې نوې پیزار تر دې پورې چې سبزي هم چې کومه دغه ګاډي کې لاړله الوګان او پیاز چې کوم دی خلکو را لیږلي دي ورسره خیمې دا هر یو سیسټم دا وګوره دې خواته راشه دا اوس چاچا ته راشه که نه دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ګاډي روان دي دا کوم ځای ته ګاډي روان دي ها دا وګوره جي دا اوچه سودا ده که نه راځه ته راځه مخکې شه راځه دا اوچه سودا ده باقاعده دا رضاکار ملګري دي چې دا زموږ سره لګیا دي په دغه کار کې او موږ لیږو دې نه پس چې کوم دی موږ دا ګاډي ډکو او دې ګاډي کې چې کوم دی نو موږ سامان اچو او دا به چې کوم دی نو زه وړم هغې خلکو سره چا سره چې موږ واده کړې ده هغوی ته به ځي نو دا ما صرف تاسو ته ښودله ما سره ارور مې لږ راشه که نه ارور مې لږ راشه څو خبرې خو راسره وکړه خپله پېژندګلو راسره وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمون ساجد امینی دی جی حاجی او ساجد صاحب اوس کوم خوا روان یې تاسو مونږ جی د تحریک د طرف نه چې کوم دی ناګومان طرف ته روان یو نو هلته راشن ضرورت و عوامو ته
د عوامو ریلیف دپاره چې کوم دی د تحریک د سایډ نه څومره خاندانونو لپاره تاسو زمونږ تقریبا 40 کسان افراد دپاره د راشن ضرورت و نو الحمدلله زمونږ صاحبانو زمونږ تحریک چې کوم دی هغې دپاره موږ دغه راشن مهیا کړو هر څه درکړل الحمدلله شکر کپړې هم درکړې راشن هم الحمدلله هر سهولت کپړې ورسره چې کوم دی چینی غوړي هر شیز پکې موجود دی صحیح ښه کتونکو د احمد سسري تاسو یې ګورئ پیاز الوګان سبزي دا نومې څیز چې کوم دی را دلته کې دا ستاسو د وړاندې دي ښه دا ګاډي چې کوم ښه روان دي قاري صاحب دا ګاډي جی اوس په دې ساعت باندې یو نیوز والا ملګري مونږ وکړو دلدار ګاډی کې هغې وویل چې شفیق صاحب کسان راغلي دي او هغې مونږ له سامان نه دي راکړی نو دا مونږ ځو چې اوس هغې د ما کمنټ ته موکړل چې سوال نه پیدا کېږي چې 50 کې مستحق خلک یو مونږ ورته ونه رسو ګنټه نه مکه لیټ شي دا مونږ معذرت غواړو انشاءالله 50 کې به چې چاته ډبل او تریپل میلیون شي نو کمې به انشاءالله تعالی نه راځي ښه کتونکو مونږ لومبې هغه کوشش کوو چې هغه ځای ته څوک هم نه رسېدلی مونږ سره چې دا کم ټیم دی نو دا د ځانه خوله وباسي او د هغه ځای ته رسو د دې نه علاوه یو ځای ته په دوه ځای دې وخت کې چې کوم دی نو په 3 ځای کې زموږ ډسټریبیوشن روان دی په 3 ځای کې ښه او دا دوه چې کوم دی نو دا روان دي 5 او شپږم زه راواپس شوم او زه به چې کوم دی نو بیا ځم زه به هغه علاقو ته ځم نو انشاءالله هر چا ته به دغه کېږي چونکې دې وخت کې هغه شانتې مواد نه دي را روان څنګه چې په تیر سیلاب کې روان وو هغه شانتې انجیوګانې نشته څنګه چې په تیر سیلاب کې وي خو مولانا محمد شفیق صاحب هغه کسر پوره کړ او خلکو ته انشاءالله د کچن سامان ورسره چې کوم دی نو بسترې ورسره اوبه ورسره پوټ پیکج بسکټې میل پیک نومې سودا چې کومه ده هغه په دې کې ده دغه خلکو ته میلاویږي نو الله دې قدر وکړي چې زموږ د 400 وال دې وخت کې انشاءالله مستفید کیږي به چا ته چې نه رسېدلی هغوی ته به رسو څونه پورې چې وس دی ولې روز کې په یو ټیم باندې یو کار کیږي شلو ځینو ته سړی رسېدی نشي او موږ دا خلکو هم ډېره مننه کوو چې کوم ځای ته موږ ډسټریبیوشن کوو نو هغوی چې کوم په عزت سره دا وصولوي او په عزت سره اخلي نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی ډېر د صبر نه کار اخلي او انشاءالله د دغه صبر سلسله به رواني هر ځای ته به چې کوم دی نو موږ رسو مننه کتونکو الف خان شیرپو یم د ګیدړ کلي علاقه ده بنګیرې محله ده موږ دلته کې روړي دي دا بسترې د ځان سره هغه خلکو چې موږ ته دا بسترې را لېږلي دي مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره نو دغه خلکو له چې موږ ورکړې دوی په ډېره خوشحالۍ څرګندونه وکړه وروره څه به بالکل موږ په دې باندې ډېره خوشحاله یو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې کوم دا سامان موږ ته میلاو شو نو ستاسو ډېره مهرباني او انشاءالله ستاسو په تعاون به موږ دغه کېږو ځکه چې سیلاب ډېر زیات خراب کړي دا ټول غریبانان بسترې ته ضرورت ده بالکل د بسترې ضرورت او هر یو شیز اوبه موږ نه وړو نو دې وجې چې کوم دی نو دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت و جی موږ ډېر خوشګزار یو ستاسو چې تاسو راغلئ الف خان شیرپو صاحب او موږ ته بسترو ډېر سخت ضرورت و او موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو چې دا واس تاسو اوچت کې د ګیدړ کوي نه چې دې خلکو ته هېڅ مواد لا نه رارسي او تاسو راغلئ ستاسو ډېره مهرباني کتونکو یو ډېر پرامنه خلکه او بس سیلاب وخلی دغه امتحان نه راګیر دي قاري صاحب نن کم ځای کې تقسیم وشو بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو چې دې نه مخکې د چوتي پل نه چې کم ګس طرف ته علاقه ده خربیله کورونه ورته وایي بابړه خربیله کورونه هلته راغلو دا مال چې کم دی دا د حاجي محمد امین صاحب د دربار نه د جناب شفیق امینی صاحب کم چې تحریک لبیک پاکستان د مرکزی رکن شورا هم دی او صوبایي امیر هم دی د هغې په توسط سره د هغې د انډر لاندې چې کوم دی موږ راغلي د افغان صاحب په نشاندهۍ باندې دې علاقې ته او موږ الحمدلله په پوره امنه توګه دا مال تقسیم کړو دلته که تاسو د سینې نه بره چې کوم دی اوبه ګرځېدلي دي او د دې خلکو چې کوم دی سنه آبادۍ ولاړې دي نور کارپېټې او اسباب او د فرنیچر وغیره ټول هر څه خراب کړي دي او الحمدلله مطمئن یو چې حقدار و چې کوم دی خپل حق میلاو شو صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دلته یو ملګری دی د ګیدړو کې او هغه اطلاع کړې وه بیا موږ شفیق صاحب ته وویل چېرې دغه شان په دې خلکو باندې سیلاب ډېر زیات راغلی دی او ډېر زیات تکلیف دی او شفیق صاحب چې کوم دی د هغه شپه ورځ یو شان اعلان دی هم د دې سیلاب ځپلو ورونو دپاره هغه ډېر زیات هلې ځلې وکړې او موږ د الف خان شیرپو صاحب هم ډېر زیات شکریا ادا کوو چې په هر محفل کې دا ځان رسوي او دې خلکو ته د دې ډېر سخت ضرورت و او انشاءالله نور هم ډېر زیات مالونه را روان دي او انشاءالله هر څه به رسي د شفیق امینی صاحب په تعاون باندې او د الله رب العزت په فضل باندې انشاءالله جی انشاءالله دې خلکو له موږ دا باور ورکوو چې تاسو به رانه نه پاتې کېږئ خو دغه شانتې د صبر تحمل نه کار اخلئ چې څوک په دې خپل ښه کار باندې ستومانه نه کېدل ته کې 300 لیست دی
موږ راغلي د لږو په دغه یو سوچ یې پکې واغستل څه چې پاتې شي انشاءالله دوی سره هم راځو دا سلسله لا روانه ده دې وخت کې چې کوم دی زمونږ دغه د 50 نه زیاتو خلکو ته چې کوم دی نو بسترې دې سره په دې ځای کې میلاویږي نو زمونږ سره اوسئ کچھ خوراک وړي دا ارسه ان شاء الله ارسه ملاوي کتونکو ډیره مننه خوشاله کتونکو علف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی او دغه تقسیم په سلسله کې چې د اجیابات په موږ باندې کوم اعتماد دی علف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خپل کار کوي خو اجیابات چې کم دی هغه ځای ته فوډ پیکج ورسو چې هغه ځای ته څوک نه دي رسېدلی خو نن درته یو خبره کومه څوک چې تقسیم کوي نو هغوی ته پته لګي د شابړ حیوان آباد داسې خلک دي چې په دغه شپو په دغه تیاره کې زمونږ ټرک راغلی دی او موږ خوشحاله یو مطمئن یو موږ وایو چې دا به حقدار ته رسي اوس به تاسو وایي چې دا به څنګه حقدار ته رسي دا د خلکو شرافت دی د خلکو کې مینه ده په دې خلکو دا کومه افت چې راغلی دی نو دوی دا ګڼي چې موږ د الله په امتحان کې راګیر یو او د دې امتحان نه هم الله وباسي نه د خوراک وږي دي د عزت وږي دي بل هم عزت ورکوي او موږ هم عزت غواړو نو موږ عزت څنګه ولیده موږ عزت داسې ولیده چې هر سړي کې مینه ده مینه او دا به قاري صاحب مې خوا کې ولاړ دی ولې چې قاري صاحب ډېر تقسیم وکړو خو د شپې تقسیم چې کوم دی دا ټرک چې ولاړ دی موږ مطمئنو کېدی شي موږ د دې ویډیو ونه کړی شو ولې چې موږ ځو ناوخته ده خو دا پروګرام وایي چې زه دوی سره وکړم او بس بیا زه ځم قاري صاحب جی مطمئن خدا سے یو چې موږ په لار باندې راتلو الافان صاحب یو خو اول ستاسو سپیشل شکریا ادا کوم چې ستاسو په وساطت او ستاسو په نشاندهی باندې موږ د زیات راورسېدو او موږ ته په لار کې خلکو چې الته مزه داسې علاقې چې ماښام شي در باندې د خلک بدن په زور رسوالي خو چې موږ رالو الحمدلله خاص کر نصیر کاکا دی چې موږ له کم اطمینان راکو د خلکو د مینه کم موږ وکړه د دې د ډسپلین موږ وکړو نو الحمدلله چې موږ داسې نه یو چې یو طرف ته لاړ شو الته کې اوبه وی کنه وی موږ داسې علاقو ته نه نم لاړو تاسو را سره وی چې الته کې نواري نو شوي موږ ډیر زیات د مسجد والا را باندې ډبل کرایانې موړ د خو موږ دلته کې رالو موږ وی چې یره د خلکو د تاریخ لبیک باندې شفیق امینی صاحب باندې اعتماد کړی دی او دوی دلته کې راځي په دې وجه باندې په دې سوچ باندې چې هغه اعتماد موږ خراب نکو پنجاب والا ملګری موږ سره الحمدلله دلته بدن موږ شپکو او د دینه بعد به سحر ان شاء الله د نصیر کاکاری سره دا تقریبا 300 ته سره پاسه قریب لیسټونه دي د نمونه دی پولیس کې دا ان شاء الله موږ تقسیمو او الحمدلله زما د خبرو نه چون د دې چې الافغان سے بلاد اول تاسو رخو کې بیا د علاقې ته موږ راورسېدو ډیر زیات مطمئن یو د الافغان شرفو د فاونډیشن د طرف نه ډیر خسته مزیدار طریقې سره چې کم دی موږ ته نشاندهي شو ان شاء الله سحر به وختي چې کم دی د نور خطو سره موږ دا سیستم تقسیمو الله کریم د دې خلکو ته مزید خیر نصیب کړي اولاد د مزید افتون نو ساتي نصیر کاکا جی موږ له خو ډېره خبره راځي نه خو شفیق امینی صاحب چې کوم ډېره شکریا ادا کوو چې موږ خو بالکل له دې خلکو هېڅ نغه نشو کولی او چې څومره همت دی او څومره هغه اداره سره دی مرسته دا د شپې دا یقین راکې دا باور راکې چې دا حقدارو ته رسي دا بالکل حقدارو ته رسي دا یو کس چې کوم نغوي هغه ته ان شاء الله خپل حقدار ته کوم چا چې کور سیلاب والے دا به یو کس ته رسي ان شاء الله دا خو کې علاقو باندې ټول دغه او زما به ګړو سوي نه تاسو شرپا صاحب شکریا ولې نه ادا کوي چې تاسو ټول مو ساده خلک مو چرته نه پاره خبرې کړې او نه کوی شو تاسو ډېر شکریا ادا کوم کومې خبرې وکړې دا ټیک دي بالکل صحیح دا شریف خلک دي بالکل دا به امینه مینه خلک دي اصل شي
صرف زما په وجه دوی خیال ساتي نور خلک راشي لوټ نه جی په خپله چې کوم دغه کېږي انشاءالله څومره تصمیمونه چې راغلي بغیر لسته مونږ هر یو کور ته رسولی دی بغیر لسته هر یو کور ته انشاءالله نور ستا یو شعر باندې بیا ختم کړو وایي ګوتې قلم کمې قلم قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین دي کمه ټول مې اورئ مې ټول که نه بالکل ټول او خوښوی مې که نه صحیح راته قاري صاحب مطمئن شي غوري کتونکو دې سره د شفیق امني صاحب د طرفه دا وعده کومه چې انشاءالله دې کې کم پاتې شو پرس که دې کې به پاتې کېږي نه دا د لکو روپو پیکج دی دې کې به څه پاتې کېږي نه خو بیا هم پاتې شو نو زموږ نمبر در سره شته انشاءالله بسترې به مرکور ته ملاویږي که خیمې خو تاسو ته نن حکومت درکړي دي انتظامي درکړي که نه صحیح ده خوراک درته په لومړي ځل ملاویږي شیرا ده دا یو څه غلطه کېږي یو ډله ته یو واله کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین را سر یاسر خان دی تاسو به څو ورځې مخکې د خانخیلو ویډیو کتلی وي چې خانخیل کې چې کومه د سړک نه دې خواته کورونه دي دې کې درې فوټه شپږ فوټه چې کم دي اوبه ولاړې وي د دې خلکو د لاکو روپو فصلونه تباه شوي دي د دوی کورونه د دوی اوبه د دوی هر څه چې کم دي څښا دي خو دغه ځای ته هېڅوک هم نو راغلي نو په دغه لحاظ سره چې کم دي زموږ چې څومره ویډیوګانې دي یا زمونږ کم اعتماد دی نه هغه محمد شفیق صاحب چې په موږ باندې کم اعتماد کړی دی او کومه علاقه مو ورته ښودلې ده نو هغه علاقې ته چې کم دی روان دي دلته کې موږ 22 کسانو ته چې کم دی نو پوټ پیکج ورکړو دغه کې کپړې دي او د ماشومانو او ورسره چې کم دی میل پیک او بس وچه سودا ده او اول خان صاحب په وینا باندې اول خان صاحب سره او ملک اول خان ولاړ دي څه وایي السلام علیکم زه خبر د دوی ملک خان وروره چې زمونږ تقریبا د سیلاب نن لسمه ورځ ده خو واخد دا لومبې دغه چې دا زمونږ د غریبانانو ته میلاو شو موږ ډېرې چغې ووالې زمیندار ټول غرق او تباري خو محمد شفیق صاحب چې کوم دی نو په موږ ډېر زیات احسانات دي چې لکه هغه په دې ټول پاکستان کې داسې یو واخد سړی دی چې راغی او دلته دې خلکو تپوس وکړ لکه مددار محمد امین حاجي صاحب زوی دی نصیر یې که نه نو هغه په موږ ډېر لوی احسان په دې خلکو چې دا مطلب دا راغلل او دلته دې خلکو له غریبانو لږ دي او که ډېر دي بس په دې هغوی خوشحاله دي او موږ یې شکریه ادا کړو اخلاص دی بس اخلاص یې وکړو او خدای ولا دې صله ورکړي چې دې غریبانو سره کوم امداد صحیح ده کتونکو تاسو د کروندګرو حوالې سره څه کوئ نو خانخیلو ته راشئ د دې د زمیندارانو ځمکې چې کوم دي تباه شوي دي ورسره موږ هغه ځای ته ځو چې کوم ځای ته څوک نه رسېدلی الحمدلله هغه ځای ته لاړو چې هغه ځای ته چا د اوبو بوتل خو هم نه دی وړلی څه به وایې قاري صاحب په دې باندې بس دا شفیق صاحب طرف نه چې کوم راشن راغلی الحمدلله دې ځای ته راغلو چې دې خلک قسم وایي چې موږ له اوسه پورې چا اوبو بوتل هم نه دی راکړی نو ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو طرف ته مو زموږ رهنمایي وکړه چې هلته څوک نه دی راغلی اوسه پورې او مطمئن دي انشاءالله د کار نه مخکې به ځو انشاءالله مستحقینو ته به خپل حق رسوو صحیح کتونکو دوی له چې موږ هم پوټ پیکج ورکړی دا هېڅ هم نه دی دوی مزید د ډېر پوټ پیکج حقدار دي نو دې طرف ته راشي دا ډېر پرامنه تعلیم یافته پوهې شعوري خلک دي خو په عزت سره دا رالل هر سړی به خپل والي بل پوټ پیکج لاړه او زمونږ چې کوم دی دغه ښودنه وه او د هغې چې کوم دی نو په هغې هم نه وه انشاءالله بیا به راځو او دې طرف ته پاملرنه وکړو